تحریک اتحاد بین السادات پاکستان د یو فرقې سره هم تعلق نشته. د الله کتاب، د الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامین، د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه قربانیانی چې د هغو په برکت دا دین موږ لره رسېدلی دی، دا موږ ګرده د دې مطابق خپل کار کوو، خپل تنظیم چلوو. په دې کې بعضې فرقې د بعض مسلک خلک خامخا راځي، هغه سید دی، لیکن د هغو سره زموږ د مسلک په اعتبار هیڅ اختلاف نشته، په وجه د دې چې زموږ اتحاد، اتفاق او اظهار یکجهتي زموږ د یوه. او دا یوه بله خبره درته کومه، دا جماعت په دې کې چې دا فلاحي کارونه کیږي، دغه فلاحي کارونه دا د جماعت مقصد نه دی. د جماعت مقصد د سادات یووالی دی، په سادات کې شعور پیدا کول دی. ډیر دا رقم خلک په یو کال رابطه نه کړي چې الته بند پر راسي، بیا دلته د رابطو کوششونه شروع کی. دغه او ډیر خلک بیا دای هغه دا خبر ورته کوي چې موږ ته فلانه کار راوکه یا موږ ته فلان دونګه شان راکه، زموږ د کلی ګرد سیدان په دې کې شمولیت کوي. ګوره دا شمولیت نه دی، ته د ساداتو کې دا شعور پیدا که، چې شعور کې پیدا سي دی بیا شي نه د سغواړي شي درکوي چې بای دا تنظیم پر مخ لاړ شي، دا سیدان ګرد سره یو شي. دا ډیر غلطه خبره ده. ګوره چې د کم مقصد د پاره زموږ تنظیم جوړ شوی دی چې په دې کې به مسلک او سیاست نه وي. د سیاسيان ولې ناکامه دي؟ په دغه وجه ناکامه دي. هغه ورته وای راسه ماته پلانې شی راکه زه تاته ووټ در کوم، نو زموږ د جماعت خو بیا دغه رقم شو. دا رقم خو نه دی پکار، په دې کې خدا رقم خبرې کول نه دی پکار. تعلیم او د صحت په حواله باندې موږ کوششونه کوو، د هر حد پوری کوشش کوو، د هر سید پوری بلا رنگ او نسل موږ کوشش کوو. اچرالو اول وتی تدر کوو چې نه باقاعده د دې د پاره یا خلکو ته د اثر ور کول چې بای دا سیدانو لراسي، دغه تنظیم لراسي، دا خلکو ته شان ور کوي. دا رقم د خدای یو لا نه راولي چې لس لکه کسان په یو ورځ راځي، خدای دې نه راولي. چې هغه سړی چې په زړه کې د سید درد دی، د خپل نیکه د نیکه د دین درد دی، هغه سړی دی راسي، موږ سر پر سترګو باندې مچ کوو، موږ وبښو ته لاس ور اچو چې د خدای د پاره راسي سره یو سو. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي.